بسم الله الرحمن الرحیم. قاعده مصنف رحمه الله دلته دا بیانوي چې د ماضی نه با مضارع څنګه جوړي. نو فرمائی کہ ماضی کے شروع میں ایک حرف 4 حرفوں میں سے لگا دو. وہ 4 حرف یہ ہیں: الف، تا، یا، نون کے مجموعہ ان کا اتینا ہے. ان 4 حرفوں کو مضارع کی علامت کہتے ہیں. د ماضی په شروع کې یو حرف د دې څلور حروفو نه ولګوا او هغه څلور حروف د الف، تا، یا او نون مجموعه اتینا راځي. اتینا او دا څلور حروف چې دې ته د مضارع علامت وي. الف صرف ایک صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم کی شروع میں آتا ہے. الف صرف پیو صیغہ کے راضی چې هغه د واحد متکلم صیغہ ده. اور تا 8 صیغوں میں اور تا پا اتو صیغوں کے راضی، یعنی 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر، 2 مؤنث غائب. د حاضر چې کوم شپږ صیغې دي په هغه کې تا راضی او د واحد مؤنث غائب او تثنیه مؤنث غائب په دې 2 صیغوں کې تا راضی. اور یا مذکر غائب کی 3 صیغوں اور جمع مؤنث غائب میں، او یا په څلورو صيغو کې راځي. د مذکر غائب په 3 صيغو کې او د جمع مؤنث غائب په 1 صيغه کې. او نون چې دی نو دا د تثنیه جمع مذکر او مؤنث متکلم په شروع کې لگا دو او لگوا. مضارع کے آخر میں 5 صيغوں میں پیش لگا دو. وہ 5 صيغے یہ ہیں. د مضارع په آخر کې 5 صيغوں کې پیش لگوا دادی: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، تثنیه و جمع متکلم. پا گردان کے دا سیدی یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. پا دی 5 صیغوں کے آخر کے پیشو لگوا. 7 صیغوں میں نون اعرابی لگا دو. وہ 7 صیغے یہ ہیں. پا وہ صیغوں کے آخر کے نون اعرابی لگوا. اور آغا او صیغے دا دی 4 تثنیہ کے ان میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے. سلور د تثنیه صیغې دی چې پدې کې نون اعرابی مکسور وي. یفعلانی، تفعلانی، 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 دا سلور. اور 2 جمع مذکر غائب و جمع مذکر حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر کے ان میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے. اور 2 د جمع مذکر غائب و جمع مذکر حاضر صیغې او یو د واحد مؤنث حاضر صیغه چې پدې کې نون اعرابی مفتوح وي. یفعلون، تفعلون، تفعلین. اور نون جمع مؤنث جیسا کہ ماضی میں آتا ہے مضارع میں بھی آتا ہے. اور یفعلن اور تفعلن جمع مؤنث غائب اور حاضر 2 صیغې چې پدې کې دا نون څنګه چې په ماضی کې راځي داسې په مضارع کې هم راځي. مضارع مجهول بنانے کا قاعدہ. د مضارع مجهول جوړولو قاعدہ: علامت مضارع کو پیش دے دو اگر پیش نہ ہو. علامت مضارع لا پیش ورک کہ پیش نہیں. اور آخر سے پہلے حرف کو زبر دے دو اگر زبر نہ ہو. اور د آخر نہ مخ کی چکم حرف دن اغیل زبر ورک کہ زبر نہیں. باقی حالت بدستور رہنے دو. اور باقی چکم حالت دن آغا ومغشان پرید د مخ کے پشان مضارع مجهول بن جائے گا. نو مضارع مجهول وجود شی جیسے یضربو سے یضربو، یسمعو سے یسمعو، یکرمو سے یکرمو اور یجتنبو سے یجتنبو. فائدہ: مضارع مثبت پر لا لانے سے مضارع منفی بن جاتا ہے. مضارع مثبت باندې چې کله لا روڑے نو د دینه مضارع منفی جوړیږي. لکه لا یضربو، وہ نہیں مارتا ہے، هغه وخل نه کوي. او مخکې د یضرب معنا وا هغه وخل کوي. د دې سبق خلاصه دا ده چې کله ته دا غواړې چې د ماضی نه مضارع جوړ کی نو د ماضی په اول کې با په څلور حروفو کې یو حرف لګي: الف، تا، یا او نون. الف په یو صیغه کې لګي واحد متکلم کې. او تا چې دنو دا په 8 صیغو کې لګي. 6 د حاضر صیغې دي او 2 د غائب واحد مؤنث غائب او تثنیه مؤنث غائب. او سلور چې دین آغا دا داسې صیغې دي چې هغې کې اول کې یا لګي.
واحد مذکر غائب، تثنیه مذکر غائب، جمع مذکر غائب او جمع مؤنث غائب. او یو صيغه کې په اول کې نون راځي او هغه تثنیه او جمع مذکر او مؤنث متکلم صيغه ده، او په آخر کې په پنځو صيغو کې پیش راځي او هغه دي يفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل. پنځه صيغې یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او تثنیه او جمع مذکر او مؤنث متکلم. او صيغو کې نون اعرابي راځي، څلور د تثنیه صيغې دي او دوه د جمع مذکر غائب او حاضر، یو د واحد مؤنث حاضر. په څلور د تثنیه صيغو کې نون اعرابي مکسور وي، يفعلان، تفعلان، تفعلان، تفعلان. او په باقی دریو کې مفتوح، يفعلون، تفعلون، تفعلین. او مضارع مجهول بدا سے جوړی چې علامت د مضارع له پیش ورکی که پیش پینی لکه په یضربو، یسمعو کی او یجتنبو کی. دی له پیش ورکی نو یضربو، یسمعو او یجتنبو بتی جوړ شي. او یکرمو چې دی نو دی کې با پیش نه ورکی ځکه په دې د مخ کې نه پیش دی. او د اخر نه مخ کې چې کوم حرف د هغې له به زبر ورکي که زبر پینی نو د یضربونه به یضربو شي، او دغه شان یکرمونه به یکرمو شي، او یجتنبونه به یجتنبو شي. او یسمعو چې دی نو په دې کې به میم په خپل حالت پرېږدي ځکه په دې باندې زبر دی د مخ کې نه، نو د دې نه به مضارع مجهول جوړ شي. مضارع مثبت نه که مضارع منفی جوړی نو لا حرف نفی به په داخل کی، نو د مثبت په ځای به بیا د منفی معنا ورکوي. نظم کی ویلی دی ہے مضارع کی علامت حرف چار تا اور یا و نون کو کر شمار، ہوتا ہے مجموع چاروں کا آتین، یاد کر لے دل سے تو اے نور عین. د مضارع علامت سلور دی تا او یا او نون او الف. دا د دې مجموعه چې د اتین راځي او دا خیاط کا ہے. الف صرف ایک صیغہ کے لیے، ایسی ہی نون ایک صیغہ کے لیے. الف و نون د یو صیغې لپاره دي، چار صیغوں میں ہے یا آتا صدا، 8 صیغوں کے لیے ہے تا بنا. څلور صیغوں کې یا راځي ہمیشہ او اتو صیغوں لپاره تا مقرر ده. 5 کے آخر میں ضمہ 2 لگا، د پنځو صیغو په آخر کې ضمہ ولګوا. نون اعرابی ملاو 7 جا او نون اعرابی او زینو کې ملاو کا او یوزے کا. پھر بنانا ہے اگر مجهول کو، کہ بیا د مضارع معروف نہ مضارع مجهول جوڑے تم علامت پر ہمیشہ ضمہ دو. نو علامت لبا ہمیشہ لپاره ضمہ ورکے په مجهول کی. بعد ازا آخر سے پہلے 2 زبر، دائین بعد ما قبل آخر لا زبر ورکا اور باقی رکھو اس کے حال پر، او باقی چی سمر دی ناغا پخپل حال باند پریگدا نو مضارع مجهول بجوڑ شی. لا اگر مثبت مضارع پر لگے بے شک و لا ریب و منفی بنی، او کچرتا کی پا مثبت مضارع باند لا داخل کی نو بلا شک با آغا منفی جوڑ شی.